بیان د علم مؤلف فیه دلته به بیان کوي او دریم تعیین د دې بدل کوي چې دا کتاب د کوم کتابونو نه دی د هغې ذکر ورته شوی چې دا د جوامعو نه دی د دې تذکره به درته کوي څلورم چې د دې تصنیف دپاره کوم داعي دی دویم داعي د هغې ذکر به درته کوي یا لکه دا کتاب ولې موږ لیکلی دی په دې کې څه سبب او د دې دپاره څه باعث و پنځم تحسین د دې درخواست د دې سائل یا لکه دا کوم هغه لیکلی درخواست لیکلی ډېر ښایسته درخواست دی او شپږم د دې خبرې بیان چې اجابت د سوال د سائل چې دا ستا دا کومه غوښتنه ده کومه مطالبه ده ستا دغه مطالبه او دغه غوښتنه دا به زه تا ته پوره کومه اوم نمبر طرز د تشریف نو د دغې خبرو بیان درته په دې عبارت کې کېږي او بیا د دې خبرې درته ذکر شو چې فإنک یرحمک الله بتوفیق خالقک په دې کې خطاب چاته دی نو د دوو حضراتو نوم درته ذکر شوی چې اول د دې نه مراد ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن سفیان النشابوری رحمه الله دویم احمد ابن سلمہ د دې مصداق احمد ابن سلمہ نو ذکرت انک هممت بالفحص کی تا دا خبره ذکر کړی ده چې تا قصد او اراده کړې ده د تفتیش او د تلاش او د تحقیق ځکه د فحص معنا ذکر شوی وه چې دا ویلې کېږي شدت الطلب ته چې سخت ستا خواهش دی ستا غوښتنه ده چې څه تفتیش کې عن تعرف جملة الاخبار الماثوره د معلومولو د هغه طایفې د هغه روایاتو یا د ټولو هغه روایتونو چې هغه را نقل کړی شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فی سنن الدین و احکامه او د دې سنن او دارنګه د دې هغه مصداق ته ذکر شوی چې د سنن مصداق څه شی دی د احکام مصداق څه شی دی یو درته ذکر شوی چې د سنن مصداق دا عقاید او اخلاق دي د سنن مصداق عقاید او اخلاق چې کوم روایات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عقایدو کې په اخلاقو کې را نقل کړي شوي دي دغه روایتونه هم زه معلومول غواړم او احکام د اعمال متعلق احکام نه مراد اعمال چې د اعمال متعلق کوم روایتونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل دي چې دغه ماته معلوم شي دیم درته ذکر شوي چې د سنن نه مراد مندوبات دي او د احکام نه مراد فرائض واجبات وغیره دي وما كان منها في الثواب والعقاب نپدې کې د اشاره شوی وه چې دې اشاره کول غواړي څه ته یو خو تعیین د علم مؤلف فیه طرف ته اشاره وکړه تعیین د علم مؤلف فیه چې دا کتاب په کوم علم کې لیکل شوی هغه علم حدیث دی هغه علم حدیث ذکر الاخبار الماثوره عن رسول الله دې تصویری کی علم حدیث دې تصویری کی درېمه خبره درته ذکر شوی و چې د دې کتاب تعیین درته کوي چې هلکه دا کتاب د کومو کتابونو نه د سنن نه دی که د جوامعو نه دی د سننو نه دی که د جوامعو نه نو په دې وما كان منها في الثواب والعقاب والترغیب والترهیب وغیر ذلك من صنوف الاشیاء په دې کې درته اشاره کوي چې دا کتاب دا د جوامعو نه دی ځکه جامع ذکر درته شوی چې په هغې کې دا اته مضامین دا پکې موجود وي چې سیر آداب او تفسیر او عقاید او فتن او اشراط او احکام او مناقب دا په کوم کتاب کې ذکر شوي وي نو دغې کتاب ته جامع ویلې کې د علماو په اصطلاح کې نو په دې کتاب کې دا ټولې خبرې راغلي دا د جوامعو نه دی اگر چې بعضې علما فرمایي چې دا جامع نه دی دا جامع نه دی ولې ځکه تفسیر وي پکې ډېر زیات کم دی تفسیر پکې شته اخیره کې به درته راځي خو ډېر مختصر دی او لږ پکې ذکر کړی دی اکثر علما فرمایي چې شته خو پکې که نه لږ دی ډېر دی هغه خو بعد کې خبرې دي وغیر ذلك من صنوف الاشیاء بالاسانید التي بها نقلت
وانا دغه اخبار چې کوم په دې ثواب کې په عقاب کې په ترغیب کې په ترهیب کې او په سنن الدین کې په احکام الدین کې را نقل کړی شوي دي چې دا زه معلوم کړم بالاسانید په بل کې دا باشي دا په معنا د مع سره ده مع الاسانید سره د هغه سندونو التي بها نقلت چې د کوم سندونو سره دا روایات را نقل کړی شوي نو زه متن هم معلومول غواړم او د دغه متن چې کوم سندونه دي هغه سندونه هم زه معلومول غواړم چې ما ته دا دواړه څیزونه دا د دې پته ولګېږي او زه د دې نه خبر شمه وتداولها اهل العلم فيما بينهم چې بیا دغه سندونو لره دا شان سندونو سره ما ته به دا روایات را نقل کې چې اهل علم و حضرات په خپل منځ کې دا سندونه استعمال کړي تداول مداوله دا ویل کېږي د یو لاس نه بل لاس ته اړول یو تور کوي بل تور کوي نو تاسو په نورو مثالونه پیږئ په دې خو پیږئ چې یو ځای کې د مشر واده دی چا واده دی مطلب مشر واده دی نو چې د مشر واده دا خو ډېر وخت بعد د ده واده وشولو نو خپل ټول ملګري ځان سره بوتلي چې هلکه د شپې نه به راځئ ټول د شپې نه به راځئ نو پلاران به پسې راشي هلکه تاسو ولې نه راځئ بل ملګری خو دې لکه چې لاړو ملګری د زمون کې دې چې لنډ ورځو کې به مې ته وتښتې که درېیم ځل دې راته وویلې به زه به نه یم وایه او د شپې نه به تاسو ټول بوخت یې بیا چې کله د خیره سره 10 بجې کېدلو عموما نو خیرات دی نو بس چې 10 بجې کېدې یو لیل ولګېدلو دلته خلک ټول راغلي وو نو بس تاسو هم ورته په لیل شو ټول طالبان دې په لیل کړل نو د دې سر نه مجمع شروع شوله د به ده ته ورکول داسې تله اخرې کې به ورځم دې ته څه ویلي کېږي مداوله یو د یو لاس بل د بل لاس بل لاس دې ته څه ویلي کېږي مداوله نو یو تداولها چې دې لره استعمال کړي وي اهل علمو چې کوم محدثین اهل علم نه محدثینو فيما بینهم خپل منځ کې یعنی چې کوم معتبر سندونه دي او علما دې لره معتبر ګڼي او صحیح ګڼي دغه سندونو سره ما ته دا روایتونه دا بیان کړلی شي نو فعرفت ارشدك الله قلت دې نه هغه تحسین عن دې سائل دی دې څه درخواست دی دا هغې تحسین ورته کوي فعرفت ارشدك الله تا غوښتې دي اراده دې کړې ده خدای دې ستا رهنمایي وکړي دا په منځ کې جمله معترضه دا دعاګانې چې راشي دا جمله معترضه ښه نو فأردت أن توقف على جملتها تا غوښتلې دي چې تا ته دې وښودلی شي تا څه وایې هلکه دا پلانکې ډېر بېوقوف دی دا پلانکې ډېر بېوقوف دی نو بېوقوف څه معنا کمعقل بېعلمه نو ان توقفه چې تا ته وښودلی شي تا ته علم درکړلی شي ته ورباندې واقف کړلی شي باخبره کړلی شي ته ورباندې واقف او باخبره کړلی شي على جملتها پټولو دغې روایاتو باندې نو د جملې دوه معناګانې مخکې ته ذکر شوي وي مؤلفتن دا شان چې تعلیف شوده وي مؤلفتن تعلیف شوده وي مرتب کړلی شوي وي کتابي شکل کې مؤلفتن کتابي شکل کې محصواتن چې مضبوطتن مجتمعتن محصواتن معنا مضبوطتن او مجتمعتن چې دا راټوکړلی شوي وي راجمع کړلی شوي وي په دا شان شکل کې دا ټول روایات دا تا ته وښودلی شي او ته په دې باندې واقف کړلی شي وسألتني او تا زمانه مطالبه دا هم کړې ده چې ان ألخصها لك في التأليف چې زه ألخصها أبينها لك ألخصها معنا چې أبينها لك بالتلخيص والاختصار چې زه تا ته دغه ټول روایتونه دا زه بیان کما دا زه تا ته بیان کوم خو په څه طریقې سره په اختصار سره چې د اختصار نه زه کار واړم په څه کې په تالیفي په برابرولو مرتب کولو د دې روایتونو کې بلا تکرار یکثر
چې په دې کې د زیات تکرار نه وي بلا تکرار یکثر چې زیات تکرار دی پکې نه وي نو یو نیم تکرار ته خو کېدلی شي د هغې نه خو خلاصې نه وي نخصها لك في التعليم جزا اختصار سره بیان کوم تا دغه لره په دې لیکلو سره د لیکلو په شکل کې دراجمه کول په شکل کې او بلا تکرار یکثر دا شان په طریقې سره ته بیان کوم چې باغې کې تکرار نوی خو ډېر تکرار چې ډېر تکرار پکې راشي دا نوی نو فإن ذلک ذکر چې دغه خبره چې زه تا ته دې لره په اختصار په شکل کې بیان کوم او تکرار پکې ونه کوم دا تکرار ولې ونه کوم د تکرار څه وجه ده د تکرار وجه دا ده چې فإن ذلک یقینا دغه تکرار دا خبره بار بار دوهراوېدل روایت بار بار ذکر کېدل زعمت د دې متعلق ستا ګمان دا دی تا دا خبره کړې ده لفظ د زعم عام طور سره چې بیانېږي د قول باطل لپاره استعمالېږي لفظ د زعم عام طور سره چې استعمالېږي د قول باطل لپاره استعمالېږي خو کله کله د مطلق قول لپاره هم لفظ د زعم استعمالېږي لکه دلته کې د مطلق قول نو په دې کې صحیح قول دلته مراد دی نو فإن ذلك یقینا دغه تکرار چې کوم دی زعم ته ستا خیال دا دی ستا ګمان دا دی چې مما یشغلک عما له قصدت چې دا تکرار دا د هغه سیزون نه دی چې مشغوله بکی مصروفه بکی واغړی تعالی عما له قصدت دا هغه سیزون نه چې د کوم تا اراده کړې ده چې کله په دې روایتونو کې مکررات راشي نو ته خو اراده کړې ده چې دا ټول روایتونه که هغه په سنن الدین کې دي او که په هغه احکام الدین کې دي که په ترغیب کې دي که په ترهیب کې دي که په ثواب کې دي که په عقاب کې دي چې دا ټول روایتونه دته معلوم شي او چې کله تکرار پکې راشي نو د دې تکرار سره دی به هغه خپل مقصود ته ونه رسېږي ځکه چې تکرار راغلو نو بیا به یا د ثوابونو روایت بار بار راځي یا به د ترغیب روایتونه بار بار ذکر کېږي یا به د سنن الدین روایت به بار بار ذکر کېږي هغه باقي به بیا پاتې وي فإن ذلك ذکر وجه دا ده چې یقینا دغه تکرار زعم تستا خیال دا دی چې مما دا تکرار دی د هغه څیزونه یشغلوکا چې مشغوله وي یشغلوکا چې تعالی رب مشغوله کی نو دا د مجرد نه دی شغل یشغل شغلتنا اموالنا مجردنا او د مزید له هم استعمال شوی چې یو شغلوکا نو چې کله د مزید نه کې نو باندې افعال نه بشي نو بیا په پیا باندې ضمه وایي ذکر اکرم یکرم نو یشغلک دا صحیح مما یشغلک عما له قصدت اذا تکرار د هغه سیزون نه دی چې دا تعالی مشغوله کوي مصروفه کوي اړې تعالی د هغه سیز نه چې د کوم تا اراده کړې ده دې سړي د څه اراده کړې ده من التفهم فيها فدغه سیزونو کې چې هغه سنن الدین دي احکام الدین دي ثواب دي عقاب دي ترغیب دي ترهیب دي د دې کې پوهه حاصلول غواړي په دې کې پوهه حاصلول غواړي اول استنباط منها او بیا د دغه سیزونو نور مسائل معلومول غواړي نو ته خدا غواړي چې یاره ما ته پوهه او سمج حاصل شي زه په دې پوه شم چې زموږ د دین څه عقاید دي زموږ په دین کې کم اخلاق دي زه پوه شم چې زموږ په دین کې کم اعمال فرض دي کم پکې واجب دي کم پکې سنت دي زه پوه شم چې په دې کې مندوبات کم یو دي او فرائض پکې کم یو دي زه خدا معلومول غواړم بیا د دغې نه زه نور مسائل هم معلوم کړلی شم او که چېرته ته ما ته په دې روایاتو کې وې تکرار کې خامخا زه خو به دا روایات یادوم او چې یادونه مې زه په دغې یو باب کې به
زما زندگی به ختم شي او دا باقي نه به زه محرومه شم. نو ځکه ما درخواست کې درته دا لیکلي دي چې اوس دا ډېر تکرار راته پکې مه کوه. سر مو پرې خلاصېږي. وللذي سألت أكرمك الله، دا اشاره ده هغه اجابت د سوال د دې سائل ته، اشاره ده اجابت د سوال د دې سائل ته. او بیا په دې اعراب کې دوه طریقې دي. یو دا دی چې دا لام جاره دی، نو چې لام جاره شي نو لام باندې به کسره وایي چې وللذي. دویم په دې ترکیب کې دا دی چې دا لام ابتدائیه دی، وللذي نو لام مفتوح هم ویلې شوی دی او لام مکسور هم ویلې شوی دی. نو که چېرته تاسو مکسور ووایئ نو دا لام دا به جاره شي، نو دا به بیا خبر مقدم وي او وروستو چې د دې بیان راځي چې عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، دا به مبتدا مؤخر وي، دا به مبتدا مؤخر وي. او که چېرته دا لام ته مفتوح کړي للذي، نو په دې صورت کې بیا به دا لام ابتدائي او دا به ټول دوه جمله به مبتدا جوړېږي. او عاقبة محمودة او منفعة موجودة، دا به د دې لپاره بیا خبر جوړېږي. او تاسو وایئ چې دا په هغه پخوانه چې موږ د اوامر شریف، هدایت النحو شریفه، کافیه شریفه او شریجاني شریفه دا ټول ختم تېر کړو، هسې وخت ضایع کړی دی. دا ټول ښایسته ښایسته حدیثونه یې دا به نه، دا خو چې ته ویې خو دلته کې اوس دا ترکیب به معلومې که نه چې دا به للذي وي که للذي به وایې. نو که للذي شي نو بیا به څه شی وي، او که للذي نو بیا به څه شی وي. ټول یې غلط پې سوچ کوم. یاره موږ خو په کافیه کې دا شان ویلي دي، نه نه شریجاني کې بیا وضاحت کړی و، هغه دا د عقیداته مسله لګولو. نو بس مسله دې هم شوله، مسله دې روانه شوله. نو وللذي سألتني أكرمك الله، دا وجه دا هغه چې تا زمان سألته چې تا کومه مطالبه کړې وه، أكرمك الله دې نور عزت دله درکړي. حين رجعت إلى تدبره، چې کله زما رجوع کړله د دې غور ته، فکر ته، وما تقول إليه الحال، او چې کله زه راواپس شوم هغه حالت ته چې کوم د دې انجام دی، چې کوم انجام د دې کېږي. ان شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. نو چې ما په دې کې غور او فکر او سوچ وکړلو چې ستا دا کومه غوښتنه ده، ستا دا کومه مطالبه ده، نو ما د دې لپاره ښکلی انجام او نغده ګټه ولیدله. ښکلی انجام او نغده ګټه مې د دې لپاره ولیدله چې هلکه ښکلی سوال یې کړی دی، نو په دې انجام هم ښه وي او که فایده به یې هم نغده وي. بل طرف ته وظننت حين سألتني، چې کله تا زما دا مطالبه وکړه نو ما دا خیال و تجشم ذلک، د دې د هغه مشقت. یو طرف ته چې زه ګورم په دې کې فایده ډېره ده، تا ته هم فایده ده، ما ته هم فایده ده، چې ستا دا سوال زه پوره کړم نو په دې کې فایده تا ته هم شته دی، ما ته هم شته. خو لیکن بل طرف ته دا شان یو کتاب لیکل چې په هغې کې د احادیث مبارکه وي، سره د سند دي وي، او دا احادیث مبارکه دا به په هغه سند سره وي چې کوم د علماو په نسبت باندې معتبر سند دی، د علماو په نسبت باندې معتبر سند دی. په دې کې دي څه تکرار دې هم نه وي، نو دا خو اسانه کار نه دی. دا شان روایتونه چې هغه د علماو په نسبت باندې معتبر وي او په هغې کې څه هغه نه وي، څه نقصان او کمی پکې نه وي، دا ګران عمل دی. نو یو طرف ته چې ما سوچ کولو ستا په دې سوال کاغه کې پوره کولو کې ډېره لویه فایده ده، ما ته هم فایده ده، تا ته هم فایده ده، باقي امت ته هم فایده ده. ولیکن بل طرف ته پکې مشقت هم ډېر دی، تکلیف هم ډېر زیات دی. وظننت، او ما ګمان وکړلو حین سألتني، چې کله تا زمانه دا غوښتنه وکړله، داسې ونه چې کله دې زمانه سوال وکړلو، کله دې زمانه سوال وکړلو. ځکه د سوال معنا څه وي؟ استفهام، چې یو شی معنا دې معلومه نه وي، دا د دې نه مراد طلب دی. که سألتني نه مراد مطالبه ده، چې کله تا زمانه غوښتنه وکړله، نو د دې نه به د سوال چې هغه سوال چې تاسو ورته په خپله ژبه کې کوېشن وایئ، نو هغه شی نه دی، دا شی نه دی، بلکې دا څه دی؟
دا د هغه ستاسو په اصطلاح کې ریکویسټ دی چې دا کومه تا غوښتنه کړې ده هغه کومه غوښتنه کومه مطالبه دې زمانه کړې ده هغه سوال کې نه مراد دی ښه پښتو ډېره محدوده ژبه ده په دې کې صحیح تعبیر نه کېږي وظننت حين سألتني او ما ګمان وکړلو چې کله تا زمانه مطالبه او غوښتنه وکړله چې ما ته یو دا شان کتاب لیکل دي نو تجشم ذلک د دې د مشقت د دا شان کتاب ته راجمعولو جمع کولو د مشقت لکه په اسانه باندې کېږي دې دپاره به هغه شپې به مې تکلیفونه به کې د دې دا تکلیف د دې مې هم سوچ وکړلو او ما دا وویل چې ان لو عزم لي علیه که چېرته توفیق راکړلی شو ما ته په دې باندې ان لو عزم لي علیه که چېرته ما ته توفیق راکړلی شولو په دغې کتاب لیکلو باندې وقضی لي تمامه او مقرر او مقدر شو د الله د طرف نه زما دپاره د دې کتاب پوره کول وقضی لي او مقرر او مقدر شو زما دپاره د الله جل شانو د طرف نه تمامه پوره کول د دغې کتاب چې زه توفیق راته الله راکړي زه لیکل شروع کړم او د لیکلو نه بعد چې سر ته بیا ورسوم نو ما دا خیال وکړو چې یو طرف ته ستا مطالبه غوښتنه ډېره مناسب ده او د دې ډېر ښکلی انجام دی او ښکلی د دې عاقبت دی خو بل طرف ته د دې د مشقت تکلیف یې هم سوچ وکړلو او دا مې وویلې چې خیر دی که دا تکلیف دی مشقت دی دا به زه برداشت کړم ولې ځکه اول من یصیبه کان اول من یصیبه نفع ذلک نو وی به لومړنی هغه سړی چې رسېږي به فائدہ د دغې کتاب فائدہ د دغې کتاب هغه به څوک وي ایایا خاصتا هغه به زه یم د ټولو نه به اول فائدہ او ګټه دا به ما ته رسېږي قبل غیري من الناس وړاندې د نورو خلکو نه نورو خلکو ته د ګټې او فائدې رسېدل دا خو بعد کې خبرې دي اول به ما ته د دې ګټه او د دې فائدہ حاصلېږي ولې لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف چې د ډېر وجوهات دي د هغې لأسباب كثيرة د ډېر وجوهاتو په بنا هلکه راته ذکر یې که که نه وینه یطول بذکرها الوصف چې بیا اوږدېږي د دې سره بیان وصف نه مراد بیان چې دلته کې به بیان به ډېر زیات اوږد شي څه مطلب شو د دې مطلب د دې دا شو چې ملګریا تا زمانه کومه مطالبه کومه غوښتنه دې کړې ده ستا دا مطالبه دا غوښتنه ډېره ښکلې ده او د فایدې نه خالي نه ده انجام یې بهتر دی بل طرف ته په دې کې لږ مشقت او تکلیف هم شته خو زه به دا مشقت او تکلیف برداشت کوم ولې ځکه که چېرته الله زمانه دا کار واخیستو او دغه کتاب تا ته ما برابر کړو نو د دې فایده نورو خلکو ته د رسېدو نه وړاندې اول به الله د دې فایده ما ته راکوي د دې ګټه به ما کوي ولې باسباب کثیره د دې دپاره ډېر وجوهات دي اول دلته فایده په کوم بنیاد باندې ده نو علما حضرات د دې مختلف وجوهات ذکر کوي په هغه وجوهاتو کې یو دا چې زه به د دې یو روایت لپاره د یو متن لپاره ډېرې طریقې د دې حدیث دا به زه راجمع کړم دا به راټولې کړم چې دا یو متن دی په څو طریقو سره دا رانقل شوی دی نو ما ته په خپل هم پته ولګېږي نو د یو روایت 3 4 5 طریقې او 15 سندونه دا به ما ته معلوم شي نو فایدې چاته شول اول فایدې ما ته ورسېدله چې ما تحقیق تفتیش شروع کړو نو ما ته اول کې د دې متن دپاره یو سند معلوم اوس چونکې زه به خواري کوم تا مطالبه کړې ده چې سره د سندونو به یې راته ذکر کې نو زه به د دې سندونه ګورم نو ما ته به د جمع د طرقو د دې یو متن د دې به ما ته فایده حاصله شي چې زه به ډېرې طریقې دا به معلومې کړلی شم او د هغې بیان به درته وکړم دویم ګټه او فایده یې ما ته دا ده چې زه به تا ته روایت باللفظ ذکر کړم
چې دا متن دی دا په دې طریقو سره څلورو پنځو طریقو سره راغلی دی او زمان چې دا کوم شیخ دی لومړی دا متن ما ته په دې الفاظ سره ویلی دی او دا دریم چې کوم شیخ مې دی دا ما ته دا متن دا رسول دی په دې الفاظو سره او دا دریم چې کوم شیخ مې دی هغه د دې بل سره موافقت کړی دی او دې بل سره موافقت کړی دی نو بیا چې کوم الفاظ د کوم شیخ دي هغه الفاظو تعیین به هم پکې راشي نو ما ته به پیدا وشي چې هلکه د دې شیخ نه مې دا روایت اورېدلی په دې الفاظ سره او دغه روایت دی دغه متن دی خو د دې بل شیخ نه مې اورېدلی په دې سند سره د هغه الفاظ دا دي بیا مې د دې بل نه اورېدلی د دې پلاکي شیخ سره موافقت کړی دی او دې بل نه مې اورېدلی د دې بل سره موافقت کړی دی نو چېرته به دوه کسان سره موافق شي چېرته به درې سره موافق شي نو ما ته فایده ده د دې چې زه به دا روایت باللفظ بیا را نقل کوم او د هر شیخ د هغه د الفاظو به ما ته پته ولګي او دا هله لګېږي چې تا ته د دې یو متن مختلف سندونه معلوم وي نو ما به اول د دې طریقې را جمع کړي وي سندونه به مې را جمع کړي وي او بیا د هر سند چې کوم الفاظ دي هغه الفاظ به هم نو دا روایت باللفظ د دې ما ته به پته ولګېږي دارنګه ما ته به د دې اندازه هم وشي چې زما چې شلوغو ما ته دا روایت بیان کړی دی د چا الفاظ په دې روایت کې کم دي د چا زیات دي د دې الفاظو د تفاوت په راته پته ولګېږي او د کمي او د زیاتي د دې پته او د دې اندازه به هم ما ته ولګېږي نو اوس د دې خو تا ته وروستو پیدا یې راشي یا نه راشي خو ما ته خو ډېره پته ولګېدله نو ما ته یې پیدا د ټولو خلکو نه زیاته ده اولې ما ته پیدا را رسېږي دا هغه فواید دي چې هغه به ما ته را رسېږي په څه سره بغیر د واسطې نه بغیر د واسطې نه دویم بیا د دې فایدې دي چې هغه ما ته را رسي بالواسطه چې هغه ما ته بالواسطه را رسي هغه بالواسطه څه دي بالواسطه ده چې کله زه د مختلفو طریقې د یو متن دا را جمع کړم خامخا دا علما دي طلبا دي دغه احادیث به دوی زده کوي چې دوی یاد کړل دا زما دپاره صدقې جاریه شوله دا زما دپاره صدقې جاریه اوس د دې ثواب ما ته میلاویږي خو په واسطې د دې رسنو خلکو میلاویږي د دې رسنو طالبانو د دوی په ذریعې سره امام مسلم رحمه الله هغه خو د نن نه څومره کاله مخکې دولس سوه کاله مخکې وفات شوی دی او نن پورې د دا کتاب لوستلی کېږي نو الله به ثواب ورسوي که نه به ورسوي یو کس نه دلته کې تاسو په دې ځای کې وګورئ ماشاءالله دومره دلته کې ناستې دومره په سرحد کې ناستې دومره په باړه ګیټ کې ناستې دومره په حقانیه کې راځي دومره په نعمانیه کې ناستې او لګې د مسلم وي نو د دې بالواسطه هم ما ته ګټه او فایده را رسېږي نو دا ستا چې کومه غوښتنه ده دا د فایدې نه خالي نه ده په دې کې ډېر لوی خیر دی ویلې نو د دې فایده به ما ته رسېږي اولا به ما ته فایده وي د نورو خلکو نه وړاندې باسباب کثیره د ډېرو وجوهاتو په بنا باندې یو استاد چې لږ راته ذکر کوي نه کنه یطول بذکرها الوصف که زه هغه درته بیانوم نو دا بیان به اوږد شي د وصف نه مراد څه دی بیان هسې هم پکې تکرار دی او نور به بیا پسې اوږد شي خو دومره ده چې الا ان جمله ذلک چې خلاصه د دې ده مختصرا ده خلاصه او مختصرا ده چې ان ضبط القلیل من هذا الشان چې یادول زده کول یادول او زده کول د دې لږو روایتونو من هذا الشان د دې علم حدیثنا من هذا الشان مراد د دې علم حدیثنا و اتقانه او دارنګه د هغې مضبوطول ایسر دا ډېر زیات آسانه دي دا لږ روایتونه دا یادول او دې لره مضبوطول دا ډېر آسانه دي علی المرء په سړي باندې من معالجة الكثير منه د استعمالولو او د اخیستلو د ډېرو نه سمانا معنا دا ده چې یو طرف ته صحیح احادیث او بل طرف ته
عام احادیث دي. اوس چې یو کس ته صحیح احادیث جدا کی بیلی کی نو دا صحیح احادیث تا محدود دي دا لږ دي او بل طرف ته مطلق حدیث دی بل طرف ته مطلق حدیث دی. اوس یو کس دغه چې کومه هغه صحیح نسخه ده او دا صحیح روایتونو مجموعه ده د ځان سره کېښودله او د دې په یادولو باندې شروع شو. بل طرف ته بل طالبان د هغه ګرځي د مطلق حدیث د زده کولو پسې. نو مطلق احادیث دا په لکونو کې دي مطلق احادیث دا په لکونو کې دي لکه امام بخاري رحمه الله د شپږ لاک احادیثونه انتخاب د خپل بخاري کړی دا نه امام مسلم رحمه الله د 3 لاک احادیثونه 3 لاک احادیثونه د خپل کتاب انتخاب یې درته کړی دی. خو په بخاري کې درته ذکر شول چې صحیح روایتونو پکې څومره دي مرفوع نو درته ذکر شو چې زیات نه زیات 2602 دي. مرفوع روایتونه څومره دي 2600 او 2 او مجموعه روایتونه په بخاري کې شته دي نو هغه 9002 نو اوس دا 9002 دا یادول اسانه دي کله 2600 یادول اسانه ډیر اسانه نو ویدا هغه اسانه پیدا وي د ذکر کوم چې دا کم مطالبه ساده نو دا هغه خلاصه ده. یو طرف ته د صحیح احادیث یو مجموعه دا تراشی نو بیا د دې صحیح احادیث دا مجموعه یادول او د دې مضمون کول دا ډیر زیات اسانه دي سویتا من معالجه الكثير منه د استعمالولو او د حاصلولو معالجه استعمالولو ته او دا رنګه حاصلولو ته ویل کېږي. د حاصلولو او د استعمالولو د ډېرو روایتونو نام ولا سیما او خاص طور سره ولا سیما او خاص کر عند من لا تمیز عنده چې دا روایتونه چې کوم صحیح دي په مقابله د مطلق روایتونو کې نو د دې لږو روایتونو زده کول دا ته ډېر زیات اسانه دي خصوصا هغه چاته چې هغه فرق نشي کولای د څه په منځ کې د احادیثو په منځ کې من العوام د عوامونه عام خلک خدا نه پیژني چې دای کې صحیح روایت کم یو دی او په دې کې ضعیف روایت کم یو دی او صحیح څه ته ویل کېږي د صحیح د پاره کوم شرطونه پکار دي او دا شرطونه په کوم راوي کې مفقود دي نو د دلته کې ودا خصوصا ودا عوام چې هاویان پیږي نو د عوامونه مراد د تاسو امیان نه دي عوامونه مراد تاسو امیان نه دي بلکې د عوامونه مراد عام علما چې هغه ماهرین د فن حدیث نه وي. د عوامونه مراد څوک دي عام علما چې هغه ماهرین د فن حدیث نه وي. نو د هغوی د پاره دا مجموعه چې تیار شي چې دا د صحیح احادیث یو مجموعه وي او دې کې به مختصر روایتونه وي نو د دې ذکر کول او د دې یقیني ساتل چې دا صحیح دي نو دا د دې لپاره ډیر اسانه ده د ټول احادیثو په مقابله کې ولا سیما او بالخصوص عندما لا تمیز عنده پنیز د هغه چا چې هغه سره د احادیثو په منځ کې د فرق کولو صلاحیت نه وي. د احادیثو په منځ کې د فرق کولو صلاحیت نه تمیز مراد فرق چې هلکه دی دا معلومه کړی شي چې دا صحیح روایت دی او دا غیر صحیح دی. نو موږ ټول په دغې عوامو کې موږ ټول په دغې خلک موږ خو په دې نه پوهېږو که نه موږ په چې دا روایت دا صحیح دی که غیر صحیح دی دا تمیز زمونږ نشته دی الا بأن يوقفه على التمييز غيره سوا د دینا چې دلته خبر ورکی په تمیز باندې سوا د دنا سمانا چې اوس موږ د احادیث طالبان او احادیث د کوو دا احادیث کې موږ تدا پته نه لګي صحیح کم یو دی ضعیف کم یو دی چې څو پورې موږ ته ماهر د فندانی ویلي چې مرګ دا روایت په تاسو باندې کې نقل کوي او بیانوي وګوره دا روایت ضعیف دی هلکه ولې ضعیف دی استاد جي دا صحیح په کیسه وایي څه ته وایي او ضعیف وایي صحیح دې ته ویلي کېږي چې دا راویان لري تام ضبط او کامل ضبط او دا صفات پکې وي نو دې روایت کې څه چل دی په دې روایت کې دا راویان راغلي دا شپږ راویان دي
په دې شپږو کې دا سرو دا ثقه دي با اعتماد دي په دا دوه کې لږ کمزوري دي څه کمزوري ده پکې استاد دي بلا پلان کې چې دا په عقیده کې کمزوري و د باندې د رافضیت شوبه کېږي چې د رافضي دی او د شیعه دی او دا بل بلا لږ معتزلي باندې په دې کې اعتزال موجود دی نور د نور حسابه نشته دی او د روحاني په دې کې نو دا خو بدعت دی دا څه شی دی بدعت دی نو چې په یو راوي کې بدعت راغلو نو د دې بدعت د وجې نه په دې کې ضعف او کمزوري راځي نو دا خو موږ ته پته نه لګي موږ ته ټول اولیاء الله کار کوي او بزرګان ته کار کوي نو دا بچا ته پته وي ماهرین د دې فن ته او هغوی به موږ ته وایي چې مرګري دا روایت صحیح دی نو فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا نو چې کله معامله په دغه احادیث د کولو کې په دې علم حدیث کې هغه دا کما وصفنا لکه څنګه چې موږ ته بیان کړل سمې ته بیان کړل چې زبط قلیل په دې روایتو کې او اتقان د دې قلیل په دې روایتو کې دا ډېر اسانه دی په نسبت د ډېرو روایتونو زده کولو لکونه روایت زده کې د هغې نه زرګونه ښه نه دي زرګونه به درته زر زده شي او دغه صحیح روایات دي او قابل استدلال او قابل احتجاج دي نو دغه ستا لپاره زده کول د دې وجې نه دا ستا دا سوال ستا دا مطالبه چې ما ته دا شان کتاب پکار دی نو په دې کې دا فایده ده په دې کې فایده او ګټه دا ده چې خلکو ته به صحیح روایتونه زده کول دا به اسانه شي او چې دا زده کړل په دغه خلاصه ده د ټولو احادیثو او د دې نه علاوه چې کوم دي هغه خو ضعیف دي د هغې د یادولو ضرورت او حاجت نشته نو فإذا كان الأمر في هذا چې کله معامله دا شانده په دې علم حدیث کې کما وصفنا لکه څنګه چې موږ ته بیان کړه نو فالقصد منه إلى الصحيح القليل نو اراده کول په دې روایتونو کې هغه ته چې هغه صحیح وي او لږ وي لکه تاسو ویلي چې ښه شی څه وي لږ وي ښکلی شي هغه لږ وي او بیکاره شي هغه ډېر وي ټول عمر دپاره نو تاسو هم داسې ګزاره کوئ لاړ شئ لنګري کاکا ته ووایئ چې خدای مو بخښه ته موږ ته د خیره سره دا دوه کاشوغ یاد شئ که نه هر چاته نه رااړی نو داسې یو که موږ ته یو کاشوغ اچوه خو ښایسته یې پخوه اوبه پکې لږ کمې که خیر نو که تاسو په لږ اکتفا کړو علا عمده خوراک درته ملاوي او چې تاسو هر طالب وایي چې نه ما ته خو به هر سهار کم از کم 15 پیالې چای خو پکار ده هر طالب ته 15 پیالې چای پکار ده نو چې 15 پیالې څکې چاپلار به تاسو ته پوره کړي بیا خو نه پوره کېږي په یو کیلو کې زیات نه زیات هغه 8 پیالې پوي نو څه اوبه پکې هغه اچولي او چې څه درته پکې خامخا موږ هم واچوو همدغه چای به ترېنه جوړي او که تاسو ټول وایئ چې یاره یو کپ چای پکار ده څومره چای یو خو لیکن چای به چای وي چې څنګه چای څه ته ویلی کېږي چې لبریز وي لبپوز وي لبسوز وي لبریز وي لبپوز وي لبسوز وي دا شان چای وي نو دې ته چای ویلی کېږي چې لبپوز لبسوز او لبریز نو چې یو پیالې وڅکي او صحیح پیالې وڅکي نو ښه شی هغه لږ وي او بدرنګه شمېر نو اوس تاسو ګرځېږئ ښځه کوئ لونډانو نو ښځې غوسه مې ډېرې دي لږې دي که کمې دي ډېرې دي خو تاسو پکې ګرځئ ولې انتخاب کوئ که نه نو انتخاب چې کوې نو دا خو بیا نه میلاوېږي نو ځکه دی درته وایي نو په دې سبب خو تاسو نه پوهېږئ چې څوک وایي دا ښځه په منځ کې خوراک په دې کې نه راغلی زین للناس حب الشهوات من النساء نو دا پکې دا به ذکر کوي نو د طالبجان ذهن به ورسره میلاوېږي نو فالقصد منه الى الصحيح نو بیا اراده کول د صحیح روایتونو چې هغه لږ دي اولا بهم دا د دغې خلکو لپاره چې چا سره تمیز نشته اولا بهم د دغې خلکو لپاره چا سره تمیز نشته دا د دې لپاره ډېر مناسب دی ډېر زیات بهتر دی من ازدیاد السقیم د زیاتولو د کمزور روایتونو نه یو طالبجان د 1 لاک احادیث یاد کړه چې کله د ماهر ته کېنه سوای ملګری سره 1 لاک یاد ووایه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان او فلان کې دا ضعیف دا روایت دی ضعیف بل دی بل تا په دې کې زرګونه دی بیان کړه او د ماهرینو
رد کړل چې دا ضعیف دا ضعیف دا ضعیف نو اخري کې یو سلګون دغه پاتې شو د صحیح روایتونو نو فلا کې دي سل او بل طالب جان دی هغه د صحیح روایتونو مجموعه مخې ته ورته راغله او هغه نیمه یاد کړله تا خلا کې